تاسو په موږ نه یو بدنام کړی خدای دا پاره وای وې د مولیان والواړې راخوږی وي او دا زمون خو خوخه ده بالکل نو له تاسو غرزول تاسو نه خوخه شادي حال کې چې کله تاسو ډوډۍ ورشیا وای او سویټ ډش پکې وي حلوا پکې وي نو زیات نه سلور 15 علماء او باقي ټول تاسو یې نه دا سلور 15 علماء تقریبا سلور 15 پلیټه به وخوري باقي ټول تاسو خوړه او بادنامه مونږه چې د مولا حلوا خوخه ده زه خو صفا وایم زمون خوخه ده الحمدلله ما یو ځل یو بیان کې ویلو مې لکه ګورې مونږ چې حلوا خورو مونږ په خدای ثواب راکوي او مې چې تاسو خورئ ستاسو ثواب نه کېږي نو یو بابا راته بیا وروسته وایي مولوي صاحب یوه حلوا ده چې ته یې خورې ستا ثواب کېږي او چې زه خورم زما نه کېږي وایي ځان ته یې ترغزو واله ما ورته باباجي داسې نه ده چې زه خورم زه نیت څه کوم هغه نیت کوم چې حضرت انس رضی الله عنه کړی دی حضرت انس وی کان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدباء کدوی خواخو لا ازال احبه زما زکا خواخو دی دا زمون طالبان بعلمان پی کوئیگی کہ دا حضور پاک دا تبعیث سیزون اتباع دا زمون دا پار عبادت ولی مونگ واوی دا پیغمبر خواخا دا نو حلوا دا رسول اللہ مبارک خواخا دا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل شاته خوخو حلوه خوخو دا حلوا مختلف طریقې دي ګورئ هر هغه خوږ شی چې دوه څلور څیزونه یو ځای کې او د هغې نه یو معجون مرکب جوړ شي نو هغې ته حلوا وایي دی خوښه نو موږ چې حلوا خورو په دې نیت یې خورو چې دا زموږ د محبوب مبارک پیغمبر خوښه وه نو موږ ته ثواب میلو شو او تاسو چې خورئ نو سویټ ډش ته عظیمه راولي نو ثواب د کوم ځای نه شو د طالبانو ته وایم ګورې لکه که د حلوا پلیټ درته چا کېښو او غونډ د خلاص نه کړو نو ګورې ښه به ني هسې م پې بدنامې نو کمبخته ولې نه خورئ په دې نیت خورئ خواږه ښه په دې نیت خورئ او د تفسیر تبذیر او د اسراف نه به هم کار نه اخلی چې دا د رسول الله مبارک خوښو نو د خوراک سره سویټ ډش سره اجر او ثواب به هم دله خدای پاک درکړي